همدغه رنګې زما عزتمندو اوس قرباني په چا باندې واجب ده او په چا باندې واجب نه ده. قرباني په هر هغه انسان باندې واجب ده چې هغه انسان صاحب النصاب وي، که هغه نارینه وي او که زنانه وي، خو چې صاحب النصاب وي په هغه باندې قرباني واجب ده. د شریعت په اعتبار سره مالدار او صاحب النصاب هغه انسان ته ویل کیږي چې کوم انسان سره 52 تولې سپین زر چاندي موجود وي یا د دې برابر د انسان سره مال تجارت نقدیت موجود وي، نو په دغه انسان باندې قرباني واجب ده. اوس نقدیت د دې دپاره څومره پکار دی؟ 1,44,375 روپے نصاب دی. که یو انسان سره مال تجارت وي چې هغه د پلاس کې اوړي راوړي، مثلا یو دکاندار دی او هغه دکاندار اخستل خرڅول کوي، د هغه پلاس کې چې دا کومې پیسې اوړي راوړي دي ته مال تجارت ویل کیږي. نو که دغه پیسې 1,44,375 روپو ته رسي، نو په دې انسان باندې قرباني واجب ده. مثال په طور یو زنانه ده چې د هغې سره یوه توله کالي دي، نو د یوې تولې قیمت په موجوده وخت کې د بازار قیمت 2,32,000 روپے دی. نو دغه زنانه سره به خامخا 10 روپے 20 روپے نقدیت وي یا د سپینو زرو ګوتمه، نو دې زنانه باندې هم قرباني واجب ده. خلاصه د دې خبرې دا شوه چې کومې زنانه سره یوه توله سونه وي، نو په دې باندې قرباني واجب ده. که اوس د قربانۍ دپاره دې سره نقدیت نه وي، نو دا به د دې خپلې سونې نه سونه خرڅوي خو قرباني به کوي. او زما عزتمندو دا قرباني د کوم وخت نه ثابت ده او چا شروع کړې ده؟ په مهد ځمکه د ټولو نه اولنۍ قرباني چې حضرت ابراهیم علیه السلام قرباني کړې وه، کوم چې موږ د یادګار په طور باندې قرباني کوو، هغه حضرت ابراهیم علیه السلام د دوی د پوره جون مطالعه وکړه، نو حقیقت به زموږ او ستاسو مخې ته راشي. نمبر 1 د ټولو نړوان دی. حضرت ابراهیم علیه السلام ته د الله تعالی حکم وشو چې د خپل اولاد محبت قرباني کړو، نو دوی د خپل اولاد محبت قرباني کړو. دویم نمبر باندې د خپل ځان د محبت قرباني کولو باندې تیار شو. په دریم نمبر یې د خپل وطن محبت قربان کړو،
فڅلورم نمبر باندې چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام پیدا شو نو ابراهیم علیه السلام مبارک ته د الله رب العالمین د طرف نه حکم ورشو چې اسماعیل علیه السلام او د مور حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها چې دا پلان کې ځای ته بوځ او په هغه دشتو بیابان او ځنګل کې پرېږده نو د الله تعالی د حکم پړوان دی د خپل اولاد او د خپل ښځې د خپل بیبي محبت قرباني کړو پنځم نمبر باندې د خپل زوی ذبح کولو حکم ورته وشو نو ابراهیم علیه السلام مبارک د هغه د قربانۍ کولو دپاره تیار شو نو اوس خلاصه دا شوه چې حضرت ابراهیم علیه السلام پوره ژوند د دې خبرې ګواهي ورکوي چې هغوی د الله تعالی په د حکم پړوان دي د هیڅ څیز پروا او نه کړله او د الله تعالی په حکم اورېدو یې خپل ټولو نه زیات خوږ څیز قرباني کولو دپاره تیار شو او د موږ لږ شان په خپل ګریوانونو کې سر ښکته کړو او عبر دې وکړو چې څلېرویشت ګنټو ژوند مطالعه وکړو نو صورتحال بالکل الټه ښکاره کیږي د لسو قربانۍ کوونکو ژوند ته وکتل شي که دوربین ولګول شي نو بیا هم د دین څه ادنا جهت او هوبي په نظر نه راځي قرباني کول زمونږ حال دار چې موږ په خپله معمولي ارزو باندې او په معمولي خواهشاتو د الله رب العالمین لوی حکمونه قرباني کوو ځکه د سحر اذان وشي د الله منادي आवाज کوي الصلاة خیر من النوم خو موږ خپل خوږ خوب د الله په حکم باندې نشو قرباني کولی د الله تعالی حکم په خپل خوب باندې قرباني کړو همدغه رنګې ته که د واده مسله راشي یا د غم مسله د دنیا د حلق راضي کولو دپاره د الله احکام قرباني کوو نو زما دوستانو فرض خو به دغه شان ادا شي خو د قربانۍ اصل مقصد به حاصل نشي پکار دی چې په تنهایۍ کې کینو او سوچ وکړو چې موږ څه کوو که د قربانۍ معمولي شان تبدیلي موږ کې راولي نو دا هم یو لوی غنیمت دی اوس قرباني به په موتا کې غنیمت تبدیلي څنګه راولي چې هغه به زما او ستا دپاره لوی غنیمت وي که چېرې یو انسان د غټ اختر نه مخکې دی په سلو ګناهونو کې ککړ وي نو په دې قربانۍ کولو سره خو کم از کم چې 10 ګناهونه دې کم کړي نو چې یو کال قرباني کوي او 10 ګناهونه پرېږدي نو آخر عقوبت په د دا ګناهونه ختم شي نو زما عزتمندو د الله رب العالمین د راضي کېدو سوچ پکار دی بل زمونږ او ستاسو حالت مهمي چې پرویزیانو زمونږ په قوم په دې قبایلو کې یو خبره خوره کړې د تمام مسلمانانو په ذهن کې یو شک شبه پیدا کړې وي چېرې په قربانۍ کولو باندې لکو روپۍ ضایع کېږي که چېرته دا لکو روپۍ یو غریب مسلمان ته صدقه و خیرات کې ورکړلی شي نو دا به ښه وي چونکې زما عزتمندو دا ډېره غلطه خبره ده د هر عبادت دپاره یو شکل وي او د هغې یو روح وي د قربانۍ شکل وینه تویول دی
او روح یې اخلاص دی. د روژې شکل خوراک اسکاک نه بندېدل دي او روح یې اخلاص دی. د مون شکل قیام رکوع سجده ده او د دې روح چې کوم دی هغه اخلاص دی. د زکات شکل مال خرج کول دي او روح یې اخلاص دی. د حج شکل د بیت الله طواف کول دي او روح یې اخلاص دی. اوس که په دې ټولو عبادتونو کې شکل وي او روح نه وي بیا هم د الله په دربار کې نه قبلیږي، او که روح وي او شکل نه وي نو بیا هم نه قبلیږي. نو د قربانۍ شکل وینه بیول دي او روح یې اخلاص دی. او د قربانۍ په ساری باندې مثلا 30,000 روپے ایسا د انسان راځي. که دا انسان را اولګي او د دې 30,000 روپو په ځای خپل ایسا اوننیسي او د دې په ځای باندې 3 लाख یا 3 کروڑ روپے د الله په نوم باندې صدقه ورکړي، نو صدقه به الله رب العالمین قبول کړي. خود دې واجب قربانۍ په باره کې به د دې انسان نه تفوس کیږي او د دې به ورسره حساب کتاب کیږي. نو چې کوم کسان صاحب النصاب وي، په شریعت کې ورته صاحب النصاب ویل شوي او دغه رنګ نصاب ورسره پوره په هغه باندې قرباني واجب ده. اوس کوم انسان چې قرباني کوي، د قربانۍ د څاروي په بدن چې څومره ویښته وي، د هر یو ویښته په بدله کې د انسان له یوه نیکه لیکل کیږي. کله چې نبی علیه السلام مبارک دا وویل، اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین عرض وکړو